الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. منگا مختصر سیرت شروع کلیو. دریم حلقه دا الله رب العالمین نوح علیه السلام راولیگو چې دا خلکو ته دعوت وکي کم چې بدی شرک کې اخته شوي او بیرته صحیح دین او توحید تراشي. د نوح علیه السلام واقعا په قرآن کریم کې الله رب العالمین زی په زی باندې ذکر کړی دا. په ډیرو سورتونو کې د نوح علیه السلام واقعا ذکر شوی. الله رب العالمین فرمایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الله رب العالمین فرمایي چې موږ نوح علیه السلام لګلو دا قوم ته، نو قوم ته دعوت ورکلو چې قوم د الله بندگی وکړي، د الله عبادت وکړي، نشته ستاسو لپاره معبود بغیر د الله نه. یقینا زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوی نه. نو نوح علیه السلام د توحید دعوت شروع کو او په هر وخت کې دعوت کاو. د شپې دعوت کاو، د ورځې دعوت کاو، په پټ باندې دعوت کاو، په ښکاره باندې دعوت کاو، دارنګې جماعت او ډلو ته به ورته دعوت پې کاو، ځان له ځان له کسانو ته به دعوت کاو. لیکن د خلکو خبره نه منله او نافرمانی کوله، بلکې نوح علیه السلام ته ویل انا لنراک فی ضلال مبین، چې موږ تا په ښکاره ګمراهي کې یینو. نوح علیه السلام ورته ویل چې زه د الله طرف نه پیغمبر یم، تاسو ته رالیږلی شوی یم، ستاسو لپاره خیر لټومه. به هر حال نوح علیه السلام دعوت کاوه. الله رب العالمین د هغې دعوت ذکر کړی دی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. نوح علیه السلام ویل ای ربا ما د خپل قوم ته د شپې دعوت ورکو، د ورځې مې ورکو، لیکن دیو نه راځي توحید ته، ایمان ته نه راځي، او بلکې دیو ښه تښتي. او دارنګې زه چې ورته کله دعوت ورکوم دیو په غوږونو کې ګوتې ږدي، ځان پټوي او لویي کوي. نوح علیه السلام د الله رب العالمین نه دعا م غوښتله او دارنګې الله رب العالمین ورته وحی م وکړه. ځکه نوح علیه السلام ډیر زیات دعوت وکړو. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. الله رب العالمین فرمایي چې موږ نوح علیه السلام دا قوم ته ولېږه، نو په هغې کې 1000 کاله تېر کړه، مګر 50 یعنې 900 کاله دیو ته دعوت کاوه او دیو توحید طرف ته رابلل، لیکن دیو خبره نه منله. الله رب العالمین ورته وحی وکړه چې ستا د قوم نه ایمان نه راوړي مګر هغه څوک چې بس هغې ایمان راوړی. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نوح علیه السلام ته وحی وکړی شوه چې ستا د قوم نه ایمان نه راوړي مګر هغه څوک چې هغه ایمان راوړی. او نوح علیه السلام د الله رب العالمین نه هم دعا وغوښتله او داسې وویله فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. د خپل رب نه دعا وغوښتله چې یا الله دا خلک په ما باندې غالبه شو، زه مغلوبه شومه، ځکه د خلکو یې تکذیب وکړو. الله رب العالمین فرمایي فکذبوه، د خلکو د هغه تکذیب وکړو. نو الله رب العالمین نوح علیه السلام ته وحی وکړه چې کشتۍ جوړه کا او په دې کې مؤمنان هم د ځان سره سواره کا، او دارنګې د هر یو شي نه هغې نه هم من کل زوجین اثنین هم دا ځان سره په دې کشتۍ کې سواره کا.
الله رب العالمین عذاب راوز. الله فرمای ففتحنا بواب السماء بماء منهمر. د اسمان دروازې الله رب العالمین فرمایي چې مونږ کولاو کړي، اوبه ته الله رب العالمین را وورولې او لاندې ځمکې نه اوبه هم را وخوټ کېدې او دا اوبه الله رب العالمین یو ځای کړي او دا قوم الله رب العالمین هلاک او کم د کشتۍ والا چې وو، کم مؤمنان چې وو، الله رب العالمین هغو خلاص کړه. په هر حال دا مختصر واقعه وه. نوح علیه السلام او د کشتۍ کې چې کم کسان وو الله رب العالمین خلاص کړي وو، الله رب العالمین ورته په ځمکه کې عمر ورکړ، دیو کې الله رب العالمین برکات کېښودو او په ځمکه کې دیو خواره شو او ډېر شو او په اسلام باندې دیو وو د ډېر وخت پورې چې د هغې اندازه معلومه نه ده. بیا وروسته په دې کې بیا شرک پیدا شو، نو الله رب العالمین بیا پیغمبران را لیږل شروع کړه او هر امت ته الله رب العالمین وخت په وخت باندې پیغمبران را لیږلي دې لپاره چې دا خلک توحید ته راولي، د یو الله عبادت وکړي او د شرک د عقیده پرېږدي، د شرک نه ځان وساتي. لکه الله رب العالمین فرمایي ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله فرمایي چې موږ په هر یو امت کې پیغمبر لیږلی او دا خبر به د خپل قوم ته او د خپلو خلکو ته کوله چې د الله عبادت کوئ او د طاغوت نه ځان ساتئ. نو الله رب العالمین پیغمبران پرله پسې را لیږل او دارنګې امتونو او د قومونو ته به پیغمبران را لیږل، خلکو ته به دعوت کاوه او ډېر پیغمبران او ډېر امتونه داسې دي چې د هغو معلومات هم موږ ته نشته دی. به هر حال الله رب العالمین وخت په وخت باندې پیغمبران را لیږل د دعوت دپاره. لکه هود علیه السلام را لیږلی عادیانو ته، دارنګې سمودیانو ته الله رب العالمین صالح علیه السلام را لیږلی دعوت دپاره، هغه هم دغه دعوت کاوه چې د یو الله تابعداري وکړي، د الله عبادت وکړي، د عبادت حقدار د الله نه ما سوا بل څوک نشته دی. او دغه شان بیا نور پیغمبران را لیږل، دا چې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام راولیږه چې د هغې واقعه به انشاءالله بیا په بل درس کې مختصر ذکر کوو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.